کلی ځکه وران شو چې مشرانو چشمپوشي شروع کړه، محلې ځکه ورانې شوې چې مشرانو چشمپوشي شروع کړه، کورونه ځکه وران شو چې پلار او مور او مشر ورور او تره چشمپوشي شروع کړه. په دې بچي باندې غلی شه، د ده په کردار باندې غلی شه، د هغه کردار باندې غلی شه، د هغه په غلطۍ باندې غلی شه، د هغه په غلطۍ باندې غلی شه، بس هر څه وران شو. په محله کې غلط کارونه کېږي، هر مشر ته پته را، لیکن دی پې حرکت نه کوي. ولې یاره دا به زمانه خفه شي، ممبر صاحب حرکت نه کوي، اوټ په مې خراب شي، کونسلر صاحب حرکت کوي، کونسلران خو ټول غلط دي، خو ځان له په خپله چرسیان پوډریان دي، او پرېږدوه خو دي غر. عجیبه خبره ده، راغونډ شوي وو چې مونږ هلکه د چرسو خلاف چې کوم مهم چلو، خو جلوس کې کم سړی مخکې روان دی، په خپله ټول نه غټ چرسي دی. لکه دا څنګه چل دی؟ د چرسو خلاف مهم چلو، د پوډرو خلاف مهم چلو چې دا دې بند شي، او په خپله پوډري یم، په خپله چرسي یم، په خپله داسې یم. دا کوم کار دی؟ دې نه خو شیطان هم شرمېږي. ستا دې جلوس ته، ستا دې کردار ته، ستا دې خبرې ته که شیطان وکتل، کېدای شي دا کلی درته پرېږدي چې کله لا دې غر کا چې غرق شي. ته په خپله ستا دا کردار دی، تا ته نعوذ بالله الله ته دعوت ته قهر نه ورکې، الله ته نه وایي چې الله تعالی ما تباه که او دا خلک هم تباه که او دا خلک هم غرق که. دا خو ته دا دعوت ورکې. زناکار یم او بل ته چې کوم دی چې زنا مه کوئ، شرابي یم او بل ته شراب مه څکئ، او په ډاګه باندې جهار که پټې کوله دا څه خبره وه، جهارن کوي. نو دا محلې چې غر کې شوې، دا د دې خلکو د لاسه غر کې شوې چې دوی چشمپوشي کوي. د جومات په خوا کې چرس څکلی کېږي، خو لیکن یو مشر چې دی نو هغه دا نه وایي چې هلکه وروره دا څه کوې. یو بل مشر ځان سره یو ځای کې 15 کسان ځان سره یو ځای کې ورشي بس دا څه کوئ؟ پخوانه مشران داسې وو، داسې لوښي وو لکه دا اوس چې دي. چا وایي چې غلط کار کولو په خره به سره، چا به غلط کار کولو مور پلار سره بې ادبي وکړل په خره به سره، مخ به یې له تور کړو. کولی شو بېلمازه به و، د هغه سره به یې څه کول؟ نور څه بغاوت پې چوکه، د هغه خلاف پې څه کول؟ اوس خبره لاړه ختمه شوه. اوس ښه په محله کې چې کومه دی نه به کېږي، دی به ورته ګوري، دا مشران به ورته ګوري، لیکن دوی به چشمپوشي کوي. کله به وایي چې خلک په خفه شي، کله یې وټ په مې خراب شي، کله یې دا به مې خراب شي، محلې لاړې خرابې شوې. دا شی مه کوئ. هر مشر د خپل وس مطابق کار کوي، هر مشر. نو د پلار نه به تپوس کېږي، دی نه چې دی کور ته راشي او زه پرېږدوه په خپلو بچو باندې، په ښځه باندې، په دې لحاظ نه کوي. یوازې په خپل عمل سړی نه خلاصېږي. د په ذموارو کې، د په اعمالو کې نور ډېر اعمال دي چې دی ورته خپل اعمال نه وي، خو د ده اعمال دي. دی ورته خپل کار نه وي، خو د ده کارونه دي. هغه د ده ذمواري ده، هغه ذمواري به سر ته رسوي. نو ځکه ورته وایي چې والرجل راع فی اهله ومسؤول رعیته.